پشپغم کال له هجرت باندې حدیث مبارکو کې دا سراغلی دی. بخاری شریف دا واقعا تقریبا 3 یا 3 ځای راوړي دا غالبا. او بالکل امام بخاری رحمت الله علیه دا واقع 3 ځای راوړي دا. یو ځای امام بخاری دا ذکر کړی دا په جلد اول کې ذکر کړی دا. بخاری جلد اول کې هم د اخر طرف ته دا. ما په خیال چې دغه کتاب الجهاد دغه علاقه کې ذکر کړی دا. بیا امام بخاری دا ذکر کړی دا جلد ثانی کتاب المغازی کې, او بیا ذکر کړی دا کتاب التفسیر کې. 3 ځای امام بخاری دا واقع به تفصیل لاوړی دا. واقع دا سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپږم کال له هجرت باندې یو غزوه لته چې داغي غزوی نوم دی غزوه بنی مصطلق, میم صاد طا لام قاف, غزوه بنی مصطلق. غزوی لاړو د غزوی نه چې واپس راتنو پلار کې د نبی علیہ السلام عادت دا چې په پړاو بیچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په اخر کې پړاو واچو او دغه وخت کې د پردې حکم نازل شو. ها ذکر شپږم کال له هجرت نو دغه وخت کې د پردې حکم راغلو نو د نارینه او د زنانو به یو بل نه پرده و چې دا سلګون د اخیری ټیم شن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل وی ملګرو تاسو که څوک او د اسمات و غیره کوي نو کوي او ځان تیاروي شابه چې زوس مخ کې ناغدور داسې چې زنانه بم باترومونه خنو په کورونو کې او دا خو خامخا سفر صحرا و نه زنانه بم داسې صحرا ته دی او د اسمات لپاره. نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هم لاړه او د اسمات لپاره لاړه چې لاړه الته کې یو 10 پورا کونو الته کې امبیل تنه روک شو. د دې په غاړه کې یو امبیل او یو هارو نه تنه روک شو. نو دی هغه تلاش کو را تلاش کو او دی له نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې وته هودج وی یو کی جاوا او ډولې تیار کړی و وغینه چاپیره پرده لګولې و دا به باغې کې ناسته و. نبی علیہ السلام आवाज وکړو الکه ملګری ټول لاغلی دي او جی ټول برابر دي. ال رواني گئی صحابه شابسي ساروي پاسوي. صحابه کرام وی چې موږ د حضرت ام المؤمنین چې کوم هودج او کوم ډولې وا کوم کی جاوا وا هغه مو چته کړه پوخ باندې مو کې خدا مونږ ته دا پتاونه لګیل چې دی کې بیبي صاحب نشته دی. بخاری کې وسردا سره راغلي دي حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها تاسو هم دا وایي چې اولې دې ته پتاونه لګیلا لکه باندې چې یو ډولې ډکو چته نوم پته لګي او ته شي نوم پته لګي چې دا ته شرک ډکنه وی فرمایي یو خدا د عمر نه وړه وړي رضیاته. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د عمر نه لګوا زکه د 9 کالو په عمر کې د دې واده شوه دی. د 9 کال عمر کې د دې واده شوه دی او دا وخت کې چې کوم نن دا شپږم کال له هجرت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات کېدن د دې 13 کال عمر نشپږم 10 کال بعد نبی علیہ السلام وفات شوه دی. انو چې دا 13 سنه سالور لري کې نو دغه ټیم کې د دې 14 کال عمر دی. دا واقع چې راځي د دې عمر دغه وخت کې 14 کال نو چې 14 کال جنۍ نه غاسم وړي او چې بیا د بدن نه ټپټي پمي او پرمای دغه وخت کې زمون خوراک چې وو نه به موږ د ګورګورو پانې دا سيزونه خوړل موږ چې به د اسمات لړو موږ به بيزو په شانته پچې کولې خېټه کې بسونه غړواله بنو بیبي صاحب پرمای نو بس پګدستي وا صحابه الله طاقت ورکړو هغه په دې خبر باندې پوه ایران لچ دي کې سوکشته وکنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو طریقه وا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل دور یو ډیر لوی جرنیل او ډیر لوی سیفه سالار امیر المؤمنین په هر دغه باندې نبی علیہ السلام د الله یو شان ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د یو صحابی دی دغه نوم دی حضرت صفوان رضی الله تعالی عنہ صفوان ابن معطل. هغه دی صفوان انوي هو وی ته ول ګرستو ایثار شي نو که کاپیله کې څوک مخ کې رستو شي یا د چانه صفادي شي نا وتر اوچته ښه وی خجی صفوان سی وای زرستو پاتې ومنو
دې کې چې کوم دنو دې د قافلې چې روانه شو نغې سره څو قدمه روان شو لاړ وسره ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چې کله امبیلو مون ته وراله وی کتېدل نو دلته قافله تللی وه دی وی یا الله دا څه وشو شپې اخري سره تیاره ده خدا ډېره هوښیاره وه دی وی چې بس که زه اوس په داسې ځم هسې نه قافله ما پسې په بله لار راشي پښتو کې هم خلک وایي د روک یو لار او د کتونکو زر لارې بس دې د هوښیارتیا نه دا کار واغسته که ستاسو خیالي بنده نه چې کوم ځای کې څه شی روک شوي هغه ځای ته ضرور راځي بس دا په هغه ځای باندې سملاسته او خپل څادر یې واچو چې بس نبی علیه السلام کوم ځای کې مو ګوري زه پکې نیم نو ما پسې به سوال جواب کوي راځي به دې کې دا فرمایي چې زه سملاستېدم دې کې صفوان صاحب راغی صفوان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د عایشه د پردې نه مخکې لیدلې وه لکه یو وړه یو جنۍ بنده سره په لارو کې لبې مبې وکړي بنده لیدلي نو که سبا له هغه لږه په ستر باندې شي او چیل کې هم راځي بنده ته پته لګي چې دا پلان کایه د مثال وی دا ما د پردې نه مخکې لیدلې وه نو چې ما داسې وکتې نو زما شک شو چې دا خو ام المؤمنین ده نو صفوان صاحب وایي انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه وی حضرت عایشه وی زه د په دې کلمه باندې راویښه شوم راوچته شوم صفوان ودی تسګي وی دغه شانتي امبیل مې روک شو د اسمات لتلو ما الته ایثارم چرالم ایران تلو صفوان سے بوتوي سری کی جاوی تو خي جزما دی خو باندې کینا پزان صادر واچو او بس هغه روان شو سره پیاده زی روان دي دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رڼا لګېدلې ده او پړاو اچولې دی یا لکه ام المؤمنین خو په دې هودج کې نشته دی قافله کې تلاش کړه نشته اله ورشي چرتالته کې پاتې شوی ده دی کې صفوان نه دی تنو پوخ باندې دار اوستې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودی داولی وی دا د کشان دي چل شو دا سه طریقه شی وا داود اسماء دل تلی وا چې زرالم اندال ته کې ملاستوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودی خط لټ شي وی دا شان چل شو خا بس خبره نه و یو خبره و غلطی و عذر و خبره ختم شو په دغه وخت کې رئیس المنافقین د منافقانو چې کوم سردارو عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه چې دا خبره ووري د نغوي واه واه مدارک دا سلی کړی دي وی والله ما نجت منه ولا نجا منها وی زماره قسم وی چې ام المؤمنین د صفوان نه بچ نه د پاتې شوی او صفوان د ام المؤمنین نه بچ نه د پاتې شوی یعنی غلط تهمت ولګاو منافقو مدارک دا عبارت راوړل دي ښا والله ما نجت منه وما نجا ولا نجا منها تهمت ولګاو اوس بیبي صاحب ته پته نشته دي پدې تهمت پدې سلسله کې چې کوم دینو درې صحابه چې هغه مخلصان صحابه هغه هم شکار شو یو نوم د حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ بیا وروسته د سترګو نظر دلو او د نبی علیہ السلام ناتخوانو او یو نوم د حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ دا د ابوبکر صدیق صاحب د ماسی زوی او یو حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پپول ورو انو بهر حال دای چې کوم دینو دغه دا خبره پکې مخې ته رااله چې دا خبره مخې ته رااله نو بای ډېر یو لوی خبرې گردش کوي خدای د بد نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان دي صحابه کرام پریشان دي حضرت عائشہ خبر نه ده یو میاش په دې سلسله کې تیر شو یو میاش او د دوالو جانو سردار له ډېر لوی تکلیف رسیدلو په دې خبره باندې ډېر لوی خبرانو حضرت عائشہ فرمایي چې زه نه پوهیدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې کار بداو چې کله بو تماوي چې چیز پلار کارزم نو ماته وینا ورګه وربشي او بیا به ورشي او دا د خاوند د خزي سره محبتي چې دا خاوند ته دا خزه وې زپلار ګرځم او دی وې سار بور شه ما خام بور شه لګه ورشه یوش پوګه نیموګه ودا محبت وی یعنی ایراله خزه چې خاوند ته تنګي او زپلار ګرځم خاوند ته ابته لګوره کم ورنش
چې دا وایي زه رس تېروم نو ورته وایي نه میاشت تېره که بیا به راځي. نو دا د ښځې بېوقوفتیا یي چې خاوند وله داسې ډارېږي اجازت ورکړي او دا ښځه خوشحاله شي. نه د خاوند چې کله ښځې سره محبت وي نو دی به ورته ټال مټول کوي. ام المؤمنین فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته به مخکې ما زه پلار ګرځم ما سره به یې ټال مټول کوه ورږه نن به شي ماښام به شي سار به شي او په دغه میاشت کې دا اوس خبر نه ده لا خو چې ما به نبي علیه السلام ته زه پلار ګرځم هله ورشه بس ما چې څه جل شوی دی. نبی علیه السلام که به کور ته راغی رغبت به یې دوره ډېر نو خو زه خو نوم خبر کنه بنده ته یو خبرې پته نه نو بنده څه کوي چې هغې کې ګوتې وایي خبر نه ومه. دا خو یو ورځ داسې چلو شو چې د مستح رضی الله تعالی عنه مور دی کره راله چې مور راله دې ته وایي لوري ته د سمات لذي هغه دور کې به داسې و چې اکثر د مشران زنانه جنکۍ به ځان سره کړي نو د سمات له باړو ته او پټو ته ودل ایمه چې او بیبي ور بشو د پلارې ماسی وه بیبي کېده. نو دا فرمایي چې کله موږ لاړو واپس راتلو ان د بیبي په چیل کې په پړونو کې خپاون خطې دنده را پرېوته. نو چې دا را پرېوتې دندې وی ویلک یا مستحه هلاک شي. نو دی وله رامنډه کړه بیبي دا ته څه وایي د کاکاجي متعلق دا ته کومه خبره کې د پلارې د ماسی زوی نو د دې کاکاجي کې دا ته کومه خبره کې خو د بدر صحابي دی. انو دا بیبي پوه شوه نو دی ته وایي بچیه ته جوړنی خبر چې مستخ تا به څه ویلي دي باز دا وایي زما د خپو نه ځمکه او دښتې ده و بیبي څه ویلي دي وی ته نه خبر وی نه. نو بس بیبي ورته ټوله کیسه بیان کړه چې مستخ خو ستا متعلق دا وایي او یو میاشت شو ټوله مدینه کې دا خبره گردش کوي ته نه خبر او وی ما ته الله عالم ده که ما ته پته وي. بس حضرت شوی زه پوه شوم چې واه واه د نبی علیه السلام دا رغبت چې ما ته کمو چې ما به یې زه پلار ګرځم زه به یې ډایرکټ لیږلم دا خو رستو دی پسې لویه خبره پرته ده زه خو د دې نه نوم خبر. فرمایي چې زه کور ته رالم خو ما لار نه ده لیدلې چې کور ته رالم بس جړل مې چې الله داسې شوي دي دا دي څه سوره لویه صدمه راغلې ده نبي علیه السلام سوره دردېدلی دی او په ما باندې سوره تړل شوي دي زه څه نه خبر یم. بس ما وی یا رسول الله زه لږه پلار کره ورشم او ورشه یاره زه پلار کره لړم د دې د مور نوم دی ام رومان او د پلار نوم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هغې ته مې واقع ویل هغې وی بچي ولې ته نه وي خبر نه زه نوم خبر ستا متعلق خو دکه شان خبرې دي. بس دا وایي د ډېر خفګان د وجې په ما باندې یو تبه راله او بې حاله وم او ژړل مې چې یا الله دا ما سره څه شوي دي زه نه خبر او ناتر په ما باندې دوره لوی تهمت لګېدلی دی دوله زما په سر باندې نبي علیه السلام ته دوره لوی درد رسولی شوی دی په مدینه کې داسې پیزا جوړه شوې ده زه نیم خبر. نبي علیه الصلاة والسلام ولګېدن تبشیش شروع کړه وی ام سلیم وی ته د دې باره کې څه وایي د عایشې باره کې ایوتی جی عایشه خو داسې وړه ماشومه جنۍ ده وی چې اوړه واغږي ان په خانه کې دکه شانتي پرېږدي او هغه لب ولړی شي وی هغه د لږ داسې کارونه دی کوي یا پاکه ده وی بیزه راشي اوړه وخوري هغې ته پته نه لګي یا د کور په کار نه پوهېږي نه دی داسې کوي د دې دکه لوی غیب ما ته معلوم دی بل هېڅ نه. وی عمره ته څه وایي وی جی تاسو له الله داسې مبارک بدن درکړی دی چې د روسه پورې په نبي د شمایل ترمذی کې دا شته د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک بدن باندې چرته مچ نو کې ناستلې وی الله جی پلید مچ ستا په بدن باندې نه پریدي نو نعوذ بالله بیا چې یو بیبي وي او بدعمل انتصر په یو بستر کې پریدي وی داسې نه دي شوي داسې نه دي شوي. نبی علیه الصلاة والسلام تبشیشات وکړل. امام بخاری په دې باندې باب قائم کړی دی چې د یو ښځې د بلې ښځې لپاره عدالت بیانول څنګه دي دا حدیث یې پرې راوړی دی. د علي صاحب نه تپوس وکړو د نور نه وکړو بس نبی علیه الصلاة والسلام چې ماستن چن راغی حضرت عایشه فرمایي منکر راغی ډېر پریشان دی زمونږ د کور ټول خلک پریشان دي. نو نبی علیه السلام کېناستو وی چې عایشې ته جوړې په معرکه خبر شوې ما چې او جی خبر شویم وی چې ما د صحیح خبره وکړه صحیح الله ته ووایه دا څه چل شوی دی. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وی ما یې که یا رسول الله زه تا ته وایم چې ما دا عمل نه دی کړی نو پروپیګانډې تاله ما زه داسې کړي دي ته به وایې چې نه ته دروغ وایې او که نه زه وایم چې ما کړی دی نو ستا زما په باره کې دومره پاک سوچ دی ته به بیا هم وایې چې زه یې نه منم ته دروغ وایې خو الله دې زما هغه فیصله وکړي زه فیصله نشم کولی وافوض امري الى الله زه خپله معامله الله ته سپارم
خو دې نړوان دي دا وایي چې ما نبی علیه السلام تاسو کله ما خپل بلار ته وی ما دې چې بچي استاو د نبی علیه السلام میس کې زه خبرې نه کوم تخپل خبره کو مامور ته وی غوي چې تاسو میس کې زه خبرې نه کوم تخپل خبره بخپل وکا بس ما دغه کلمه ویله چې بس الله زما لپاره صبر کو صبر دې مال الله راکي او الله زما لپاره خپل امدادګر دی زه نه پوهیږم چې الله زما په باره کې څه فیصله کوي الله دې وکي حضرت عائشہ فرمایي زما خو په خوا خاطر کې دا نه تیریدل چې چرته د قران لس آیاتونه برازین زما باره کې بنازلېږي زما خو زیات نه زیات په ذهن کې داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به چرته خوب وویني او په خوب کې به تو ویل شي چې ګینه ستاره بیبي پاکه او دې د عمل نه کړي ستاره بیبي پاکه ده او دې د عمل نه کړي دا خو زما په خوا خاطر کې نه تیریدل چې زما متعلق به د قران آیاتونه راځي دا برازي دا وی موږ لا ناسو او زه جاړم مو تبه مم دا ډیره پریشان یم په دغه دوران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کیفیت د وحی راغی تندې بدل شي نبی علیہ السلام د وحی بارکه دا راځي په سخت جمی کې به تندینه دغه راتلو هغه کترې دغه راتلې د خلو زبو شم چې وحی رااله او لک سات باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ماته وی عائشه مبارک شه ستا پاکي الله د اسمان نه راولېګله تا د مبارکي ستا په براءت او ستا پاکي الله د اسمان نه لس آیاتونه ستا متعلق نازل کړو چې عائشه پاکه ده عائشه بریده دا پاکه ده فرمایي چې زه خوشاله شم نو زما مور ماته وی چې پاسه د نبی علیہ السلام شکریا ادا کړه خامخا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاوند او دا بیبی ده نو یمای چې نه مور ته می چې د دې شکریا نه ادا کوم زبد الله شکریا ادا کوم چې الله زما برات راولېګو زګه زده دی چې کله نبی علیہ السلام ته زما متعلق خبر ملاو شندې له پکارو دی کولاو دا ویلې چې نه دا سینه ده خدای په ما شک کړی دی دا خدای خاون میاس کې خبرې دي خوسو نه زبد الله شکریا په دې کې ادا کوم بهر حال دا لس آیاتون الله تعالی راولېګل د پاره د براءت د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها حضرت عائشہ رضی الله عنها بدار خصوصیات نبی او خوشاله ده امام قرطبی فرمایي وی عائشہ بدا خبره کوله چې کله په یوسف علی السلام باندې تهمت ولګیدو نو الله د صفای د پاره سوکل د ماشوم د مور د غیږې د ماشوم چې به ګویا نکړه دغه صفای بیان کړه او چې کله په مریم باندې تهمت ولګیدو ان الله عیسی علیہ السلام د مور په غیږ کې ګویا نکړه د مور صفای بیان کړه او چې کله د دوالو جانو سردار په بیبي باندې په حضرت عائشہ باندې تهمت لګي الله د قران آیتونه را لېږي یو عالم لیکلی دی وی کچری د حضرت عائشہ باندې تهمت نه وی لګیدل ان الله به سورۃ نور نو نازل کړي ښا سورۃ وی دغه دی کچری په حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې د تهمت نه وی لګیدل الله به د آیاتونه د لعان نور علیګلی او د دې بدنامي د آیاتونه به نور علیګلی وی ون چې سورۃ نور بل الله نو نازل کړي بهر حال په دې لس آیاتونو کې الله تعالی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه برات او پاکي بیانې ګوري وته